قواعدو ته وګورئ، د هجرت واقعي ته وګورئ، او کافرانو چې کوم منصوبې جوړې کړې وي هغې ته وګورئ. نو چې کله لس کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر شو په مکه مکرمه کې د دعوت او د تبلیغ الی الله، او کافران نه سمېدل، صرف چند کسانو لږ ایمان راوړی و او باقي نو راوړی. نو دقه دورانیه کې دا کافران راغون شو په دارالندوه کې. دا قصی ابن کلاب د پیغمبر علیه السلام په نیکونو کې یو نیکو تیر شوی دی، هغه دا یو بیٹک جوړ کړی و او یو کونسل یې جوړ کړی و چې دې کې مشورې کوه، هغې ته به دارالندوه وي، د مشورې کور. اوس هغه دارالندوه ټوله په حرم شریف کې شامله شوې ده. شمالي طرف ته زړه اذان خانه به یې ورته وي، اوس نوې تعمیر وشو، هغه زړه اذان خانه هم ختمه شوه او هغه نوې اذان خانه اوس نوې ترتیب شو. نو شمالي طرف ته هغه دارالندوه ده. نو هلته ټول راغون شو، ټول معززین صنادید د قریشو او د رسول الله مبارک باره کې څه وکړو، ځکه چې وخت په وخت دی دا میشن خوري او دا پرچار کوي او نعوذ بالله وایي کشران ټول خراب کړ. نو په هغې کې ټول خلق راغون شو په ګیټ باندې، چې ګیټ یې بند کړو لږ اهم مشوره شروع شوه. نو په ګیټ باندې ګیټ چا وټکو، یو بوډا و سپین ږیری وي، انا شیخ النجدیون، دا شیطان وخه وی زه د نجد د علاقې نه راغلی یم او زه یو مشر یم، وی زه خو راغلی په سکار باندې خو ما ته پته ولګېږي چې دلته کې څه اهم مشوره ده. ما وی که زما ذهن کې څه خبرې چې هم تاسو ته درکړم، هغې ته اراده نه شي ایم ځان سره کېنو. په دې باندې مشوره شروع شوه چې څه وکړو، د دې خبرې علاج څه دی. ابوالبختري پاسېد، هغه وی زما خو رایې دا ده چې پیغمبر علیه السلام گرفتار کوي، او چې کله گرفتار کوي نو یو کمره یو کوټه ول وګورئ، په هغې کې به یې بند کړو، کمره پسې را بنده کوي، تاله ورته ووهئ، صرف یو روشندان پکې پرېږدئ وړوکې غوندې سورې، او په هغې به ورته روټۍ داسې وخت په وخت باندې د ضرورت مطابق ورچو او خوراک، او باقي چې کوم دی چې بار د نه راونیځي ښه. نو ښکاره خبره ده چې نه به تبلیغ کوي، نه به دعوت کوي، نه به خلکو ته خپل پیغام رسوي. وی زما خو رایې دا ده. نو دقه شیخ نجدي شیطان پاڅېدو، وی بئس الرایو، وی ډېره ناکاره خرابه رایې، دا ډو رایې نه ده ښه، ځکه چې ته یې راګیر کې نو آخر قوم لري، قبیله لري، قریش لري، خپل عزیزان لري، ملګري لري، هغه به راشي او په څه طریقه به یې د نه خلاص کړي او بیا به چې کوم دی نو هغه مسله الان کما کانه شي. وی دا ډو سرایې نه ده ښه. نو د هغې نه پس هشام ابن عمر پاڅېده، هغه وی زما خو رایې دا ده چې په یو اوښ باندې به سور کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام، او دغه اوښ چې کوم دی نو دا به د مکې مکرمې نه بار داسې صحرا ته وباسو او وبه یې ځغلو، وبه یې ځغلو، بس چې په هره مخه باندې ځنګل ته لاړ او که غر ته لاړ او که وچې ته لاړ او که لمدې ته لاړ، یاره مونږ به تخلاص شو او باقي که چېرته بل کلي ته لاړ نو هکړې پوه شه او دی پوه شه، زمونږ لاس خو په ده باندې چې کوم دی نو هغه یعنې مشغول نه شي. وی زما رایې خو دا ده. نو بیا شیخ نجدي شیطان پاڅېد، وی بئس الرایو، وی دا مړو رایې نه ده ښه، ناکاره خبره دې وکړه. وی ځکه چې ته د دې ځای نه بل ځای ته جلا وطن کې او بل ځای ته یې ولېږي نو تا ته ښه پته ده چې د هغه سره دومره فصیح لسان دی او دومره خوږه ژبه ده او دومره بهترین اخلاق دي چې هغه ټول خلق به د ځان ملګري کي، او بیا شاید چې هغه په مکه مکرمه باندې اټیک وکړي او تاسو به ټول تهو بالا کي ښه. نو دا خو ډو سرای نه ده. نو عمر ابن هشام پاڅېده، ابو جهل، عمر ابن هشام یا عمر ابن هشام، د خپل نوم هم عمر دی. نو دی پاڅېد، یاره زما رایې خدا ده چې د قریشو د مکې مکرمې چې څومره بوتون دي او څومره قبایل دي، د هرې قبیلې نه یو ځوان هغه دې راپاسي، مال هغه راکوي، او بیا به دا ټول ځوانان یو ځای شي او په شریکه باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړي، او دا د نبوت او د رسالت دا چراغ چې دی نو دا به ګینې مړ کړي. او بیا قریش چې دی به جنگ چا سره کوي، ځکه قاتل به یو سړی نه بلکې ټول قوم به قاتلانی. نو ښکاره خبره چې قصاص نشي اخیستی، دی به دیت ته غاړه کېږي، دیت به ولخه ډېر ورکوخه او دا معامله په دقه ځای باندې ختمه شي. نو شیخ نجدي وی هغه ووی چې هو اجود رایه، وی رایې دې ته وي ښه، او صدقه هذا الفتى، وی دې ځوان رښتیا وي او ځوان وی دې ته وي ښه. نو په هغې باندې ټولو خلقو چې کوم دی هغه اچه وکړل او بیا منصوبه جوړه کړه، د شپې ټول راغونډ شول، ابو جهل سمیت، او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کور محاصره یې وکړه. پیغمبر علیه السلام ته جبریل علیه السلام په وحی سره وښودل
چې ستا د قتل منصوبه جوړه کړې ده او الله تعالی حکم دا دی چې بس هجرت ته نه وکړه لاړ شه ته نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شپې راووته او دوی تورې نیغې کړي دي او د کور نه چاپېره ولاړ دي او پیغمبر علیه السلام فرمایي وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. دا یې لوستو او شګې پې ور واچولې ښه ټول ړانده شو هغې سترګې مږلې او پیغمبر علیه السلام ته نصیده ووت چې کله سهار ناوخته شو دوی حرم ته خو هغه وختي راغی نن خو رانغې نو دننه ورغلل چې دننه ورغلل حضرت علي صاحب هغه د رسول الله مبارک په بستره باندې چې کوم دی نو هغه ته ډیوټي حواله وه امانتونه به خلقو ته حواله کوي بیا به راځي ما پسې. نو بهرحال الله رب العالمین حفاظت وکړو. نو الله تعالی فرمایي چې د دین خلاف چې کومې منصوبې جوړې دی او بیا د هجرت واقعه راتلله نو په دغه ټولو وختونو کې ويمکرون ويمکر الله والله خیر الماکرین. الله رب العالمین د دین حفاظت هغه الله رب العالمین په خپله کړی دی په هغه حالاتو کې کړی دی اوس به هم کوي او تر قیامته پورې به یې کوي. خو الله تعالی فرمایي تاسو ځان کې تقوا او ځان کې للهیت پیدا کړئ. فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او یاد کړئ هغه وخت چې کله تدبیر کو ستا خلاف اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کافرانو د مکې او سیوی لیثبتوک یعنی لیحبسوک د دې دپاره چې دوی گرفتار کی تعالی را په جیل کې یو رائے دا وه جیل ته به یې واچو کوټه کې به یې رابند کو او یقتلوک او یا دوی شهید کی تعالی را یو رائے دا وه او یخرجوک او یا دوی اوباسي تعالی را د کلي نه د کلي نه دې اوباسي او په اوښ باندې به یې سور کو جلاوطن به یې کو د دې ځای نه. نو ګوره دا یخرجوک وی دا یې وروستو ذکر کړی دی ځکه چې بیا آخر کې معامله هم دقې ته جوړه شوه قتل منصوبه د هغې ناکام شوه او پیغمبر علیه السلام ته هجرت اختیار کو او دوی د خپل سوچ مطابق هغه جلاوطن او یخرجوک ويمكرون ويمكر الله او دی تدبیرونه جوړول د اسلام خلاف او تدبیر جوړو الله رب العالمین د حفاظت د اسلام والله خیر الماکرین او الله رب العالمین چې دغه بهترین دغه تدبیر کوونکو نه دی. واذا تتلى عليهم آیاتنا دا اوس بیا الله تعالی دا غینه شکایت کوي. نضر ابن حارث هغه به وی دا پیغمبر علیه السلام چې کومې خبرې کوي عاد او د ثمود قصې کوي نو وی زبا چې کم دی د دې په شان خو زم جوړوی شم دغه شانتې شعرونه یا دغه شانتې چې کم دی نو هغه بیتونه وی دا خو به زم جوړ کړم. الله رب العالمین هغه وی زما د حق کتاب توهین دوی په دې طریقه باندې کو دا شکایت دی. واذا تتلى عليهم آیاتنا او په هغه وخت کې چې کله تلاوت کولی کېږي په دوی باندې آیتونه د قرآن پاک زمونږ نو وایي دوی چې په تحقیق سره مونږ دا واورېدو او که چېرې مونږ وغواړو نو خامخا مونږ به ووایو مثل هذا دقه شان دی یعنی داسې کلام خو مونږ هم جوړوی شو نعوذ بالله. ان هذا الا اساطیر الاولین نه دی دا قرآن پاک ان هذا القرآن لیکن دا خو دروغ قصې د هغه پخوانو خلقو دي. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق اوس الله تعالی بیا دا غینه شکایت کی چې دومره د جهل په ډیرۍ باندې ناست دي چې دعاګانې به کولې خدای پاک وی کې چې دا قرآن حقي او دا رسول الله مبارک په حق یې نو په کار خدای چې ویلې چې خدای بیا موږ ته هدایت وکړي نو وی خدای په موږ باندې بیا د کاڼو باران وکړي. ښه الله تعالی وی دا د بدبختۍ انتها ده او په هغه وخت چې کله دوی وویل چې ایلو یا خدایا ان کان هذا یعنی هذا القرآن که چې وی دا قرآن پاک حق وی د جانب ستانه او مونږ یې نه قبلو نو پس ته راووری په مونږ باندې کاڼي د جانب د اسمان نه او یا راولي مونږ باندې هغه عذاب دردناک سخته سزا مونږ له راکړي. اوس هغې عذاب غواړي سزا غواړي او الله تعالی وله نه ورکوي دې کې حکمت سره نو الله وی حکمت پکې دا دی چې کم قوم چې د وخت د نبی مخالفت وکړي او کمې پورې هغه نبی په هغې کې موجودي نو الله په هغې عذاب نه راولي. ښه نو الله وی چې کوم پورې رسول الله مبارک هجرت نو کړی نو که دوی هر څومره کفریات کول خو چونکې رحمت للعالمین موجودو نو دې وجه نه عذاب پې نه راته او چې کله ته پیغمبر علیه السلام هجرت وکړو نو بیا په هغې باندې هغه عذاب راغی او هغه عذاب دا قحطونه پې راغلل بیا په هغې باندې جنګ بدر راغی بیا پې نور واقعات راغلل. نو الله تعالی فرمایي چې نه دی الله رب العالمین چې عذاب ورکړي دوی لره او حال دا دی چې ته موجود یې پیغمبر علیه السلام په دوی کې او نه دی الله رب العالمین عذاب ورکوونکی دوی ته او حال دا دی چې دوی استغفار غوښتونکي د الله رب العالمین نه دوی اگر چې کافرانو او مشرکانو خو چې طواف به یې کو نو په هغې کې بیا هم دا وي ښه اگر چې بربنډه به یې کله کو
خو بیا به مې غفرانک الله تعالی بیا مانه خو معافي غواړي دغه ټکې د هغې برکات دا دي چې بس له عذاب پې نه راځي ښه. نو دوه خبرې شوې، یو رحمت للعالمین موجود دی علیه الصلاة والسلام، او بل دار چې دوی استغفار او بخشش غواړي ښه، الله تعالی ته وی غفرانک، نو عذاب پې نه راځي. وما لهم الا يعذبهم الله، او څه شوي د دوی دپاره چې عذاب به نه ورکوي دوی لره الله رب العالمین. څه معنا؟ یعنې بعد ما خرجت عنهم، چې کله ته راووتې الله اوس رکاوټ ختم شغه، اوس په عذاب راځي. او حال دا چې دوی خلق منې کوي د مسجد حرام نه، وما كانوا اولیاء، او حال دا چې نه دي دوی سرپرستان د دغه مسجد حرام. الله وی دوی ځان ته د هغې متولیان وي. نو متولی د جومات خو هغه سړی دی چې هغه د جومات کم از کم حقوق پیژني، مونځ نه پیژني، اودس نه پیژني، او دی وی زه جومات متولیم. الله تعالی وی کفر کوي، شرک کوي، او دی ځان ته مسجد حرام متولی وي. دی کم از کم نظر ثانیو کې به د خپله خبره باندې وما كانوا اولیاء، او نه دي متولیان د مسجد حرام. ان اولیاؤه الا المتقون، ندی سرپرستان او متولیان د مسجد حرام لیکن هغه کسان چې هغه یریږي د الله رب العالمین نه، مسلمانانی، لیکن اکثر د دوی هغه نه پوهیږي په دې باندې. وما كان صلاتهم، الله وی عجیبه متولیان دي، لاول خو مونځ کوي نه، او که کله بالفرض کوي نو د دوی هغه مونځ او هغه عبادت سره شپېلي وي او تاړي بجاوي ښه، نور څه سره نشته، نه څه عقیده شته، نه څه نظریه شته، نه څه فکر او سوچ شته، هلکه وي لاسونه وپړکوئ ښه. نو الله تعالی وی دغه څه شی نه دی. وما كان صلاتهم عند البيت، او نه دی هغه مونځ د دوی او هغه عبادت د دوی په نزد د بیت الله شریف باندې الا مکاء معنا سفیرا، لیکن هغه شپېلي دي، وتصدیه او لاسونه پړکول دي تالی بجانا. نو پس اوسه کوي تاسو هغه عذاب لره په ورځ د بدر باندې په سبب د هغه باندې چې تاسو کفر کوونکي په هغې باندې. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، اوس الله تعالی د کفارو حشر او انجام ذکر کوي چې کله بدر له راتلل نو دا خو 1000 لشکرو، هغې له خوراکم پکار وه. نو د دوی چې کم دی نو هغه یو څو کسان مشرانو مالدار او سرمایهدار، هغې سینه ټپولې وه، وی د دې لښکر دا ټوله خرچه په مونږه. نو یو سردار چې و هغه به د ورځې لس اوښان حلالول، ځکه چې یو اوښ تقریبا 100 کسانو ته برابرېږي. نو لس اوښان به یې د ورځې دا به یې ذبحه کول، نن د یو نمبر، سبا د بل نمبر، سبا د بل چنده، بله ورځ د بل چنده. الله وی چندې ورکوي، خو د دې انجام به دا نه شي. دوی د الله تعالی د دین او د لارې نه خلق منې کوي، نو الله تعالی وی خرچې به هم وکړي او بیا به وروسته افسوسونه هم کوي ښه، لاسونه هم وروړي، بیلي به یې که خیري. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، فتحقیق سره هغه کسان چې هغې کفر کړی دی نو هغې خرچه کوي مالونه خپل دې دپاره چې دوی خلق منې کړي د هغه لارې د الله رب العالمین نه، د الله د دین نه. نو فسينفقونها، زر ده چې خرج به کړي دوی دغې اموالو لره، یعنې فسينفقونها فی الدنیا فی عداوة النبي صلی الله علیه وسلم، مال خرج کوي، خو ثم تکون علیهم حسرة، او بیا به وي دا مالونه په دوی باندې یو افسوسو، بیا برستو افسوسونه کوي ښه لعدم فایدتها، لکه چې بیله وی نه ګټله. ثم یغلبون، او بیا به دوی مغلوبه کړی شي، یعنې یوم البدر، دا د قرآن پاک پیشنګویانې دي، او بیا دقه شانتې وشو. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، او هغه کسان چې کافران دي په طرف د جهنم باندې به دوی ټول جمع کولی کېږي. یجمعون لیمیز الله الخبیث من الطیب، دې دپاره چې الله رب العالمین ممتاز کی هغه ناپاک لره د پاک نه. مسلمانان چې دي پاک دي نو هغه به پاک ځای ته ځي جنت ته، او کافرانو عقیده انما المشرکون نجس، دا پلید دي، نو هغې به هغه پلید ځای ته ځي، ناکاره ځای ته چې هغه جهنم دی. نو دواړو کې به هغه خط امتیاز به پکې راښکلی شي، دې لپاره چې ممتاز کړي الله رب العالمین هغه ناپاکه لره د پاک نه، او وګرځي الله رب العالمین هغه ناپاکو لره بعضه علی بعض، بعضې په هغه نورو بعضو باندې. او نو بابا به وي د شاه منصور وی الله تعالی به خره دندلې جوړه کړي، بعضه علی بعض، د یو بل د پاسه به یې ورواچي. فیرکمه جمیعا، پس را جمع به کړي الله رب العالمین ټولو لره. فیجعله فی جهنم، او ټول به جهنم ته ورته وکړي. اللهم احفظنا اولئک هم الخاسرون. قل للذین کفروا ان ینتهوا، بیا قرآن حکیم چونکې بنیادی دا د دعوت کتاب دی، نو سزاګانې ورته ذکر کړي
او زورن ورته ذکر کړي خو الله تعالی ورته کوسم واپس کېږي نو موقشتخه چې کوم ژوندۍ کافرانی او توبه وباسي نو بس مزه ما مزه او آینده لپاره چې کوم دین هغه خپل ژوندۍ درست کړي ایمان راوړي او مسلمانانو ته الله تعالی فرمایي تاسو ګر املا وتړئ هغه پوری به تاسو په جهاد باندې قائم یې صرف دانا چې بدر کې وګټل بس خبره ختم شو الله وی هغه پوری به په جهاد باندې ولاړ یې حتا لا تکون فتنه چې کومه پوری شرک چې کوم په مقدس مکه باندې پاتې نشي یو ترجمه ده چې کومه پوری شرک باقی دی نو جهاد به هم باقی ښه او که شرک ختم شو کافر ختم شو نو بیا مسلمانان جهاد خو نه کوي کنه او دویمه ترجمه ده حتی لا تكون فتنه یعنی حتی لا یفتن مؤمن چې کوي پوری مسلمان په امتحان کې نه دی نو که مسلمان تخت مشق وو د دنیا په کم ګوټ کې نو تاسو به جهاد کوئ ښه او کنا مسلمانان د فتنې نه اوتل هغه باندې چا ظلمونه نه کول چا به جبر نه کو نو الله تعالی بس بیا به جهاد ختم شي دغه د جهاد بنیادی مقصد دی دفع د ظلم نو چې کله ظلم نه بس بیا جهاد هم نشته نو پته ولګي د جهاد مقصد دا نه دی چې اے خلق مسلمان شي اسلام د خوښي چیز دی هغه کې جبر نه کیږي د جهاد مقصد دا دی چې ظالمانو ظلم مکوي ښا دا د برمې په مسلمانانو باندې ظلم مکوي او دا فلسطینیانو باندې ظلم مکوي معنا صرف دا ده نو الله تعالی غیله دعوت ورګي قل للذین کفروا تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې کافرانو ته او دې مشرکین ته چې کچری دوی را منشي ينتهو عن الكفر والشرك کچری دوی را منشي د کفر او د شرک نه نو معاب بکړي شي دوی ته ټول هغه ګناهونه قد سلف چې کوم مخکې تیر شوی دي ځکه الاسلام يهدم ما كان قبله په اسلام سره سابقه ټول ګناهونه معاف کیږي چنانچه حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ او حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ او داشان هغه لوی جرنیلان چې په هغه وخت کې د کفر جرنیلانو هغه الله رب العالمین د اسلام جرنیلان کړ او هغه چې کوم دی رامنی شو او په سچ باندې هغه مسلمانان شو یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا یعنی وان يعودوا الى الكفر او کجردی واپس شي په طرف د کفر او دارنګ د شیطانای باندې نو پس په تحقیق سره مزت سنت الاولین یعنی سنتنا فی الاولین نو پس په تحقیق سره تیر شوه دی هغه عادت زمونږ په هغه پخوانو کافرانو کې الله بیا تاریخ وګورئ کچری تاسو کفر ته واپس شوئ نو بیا وګورئ چې الله تعالی د سابقو کفارو سره څه کړي دي تاسو سره به هغه چل کوي وقاتلوهم او تاسو جهاد کوي جنگيږي اے مسلمانانو د دې کافرانو سره حتى لا تكون فتنه تر دې پوری چې پاتې نشي باقی فتنه یعنی شرک او کفر فتنه مراد شرک او یا معنا دا چې لا تكون فتنه یعنی لا يفتن مؤمن تر دې پوری چې مسلمان هغه په فتنه کې هغه اختنی ويكون الدين كله لله او شدا طاعت او تابعداري ټول د الله رب العالمین د پاره په ټول ازمکه باندې الله قانون جاری شي او د الله د قانون مخالفت نه نو بیا د جهاد ضرورت پاتې نشو یا به جهاد نه ويكون الدين كله لله فان انتهوا نو پس کچری دی رامنی شي د کفر او د شرک نه نو پس په تحقیق سره الله رب العالمین په هغه سبان چې عمل کوي دوی هغه ربینا دی لیدون کې دی وان تولوا او کچری دی مخواړي او اعراض کوي نو پوه شي چې په تحقیق سره الله رب العالمین چې هغه مولا او ناصر ستاسو دی الله بس تاسو نصرت کوي نعم المولا ونعم النصير ډیر ښه مالک دی الله رب العالمین او ډیر ښه مددگار دی الله رب العالمین واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله دا غسوال جواب دی يسالونك عن الانفال دا غنیمتونه د چا دي نو الته اجمالی دومره بیان شو چې بس تاسو اختیار نه دی اختیار د الله او د الله د پیغمبر دی ښه قران او سنت اوس قران او سنت سوی نو قران او سنت دا وی چې دغه غنیمتونه چې کوم حاصل شو ولاولي 15 ضایع کوي نو 15مه حصہ 1/5 دا غي خپل مصارف دي چې هغه الله تعالی ذکر کړی دي کم دي فان لله خمسه نو دا لفظ الله چې دی دا صرف د تبرک لپاره دی دغه چې الله تعالی خو برخه نه اخلي او ناغي ته محتاج دی نو باقی مصارف څوک پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه رشتہ داران د پیغمبر علی السلام رشتہ داران هغه رشتہ داران چې هغه په کفر او په اسلام کې د پیغمبر علی السلام سره کلک ولاړوغه یوازې په اسلام کې نه
په کفر کې شاه ابي طالب 3 کاله مسلسل نظربندي اگر چې کافرانو خو هغه مسر برداشت کړي وخه ابو طالب سے مسر دغه 3 کالو کې مسلسل ملګری وو او بیا نور چې کم داغي ذل قربو نو هغه له ور کوي او نمبر 3 یتامه یتیمانان او نمبر 4 مساکین فقرا او نمبر 5 ابن السبیل مسافر نو دا 15 مصارف دي ښه اوس زمونږ فقهاوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم برخه هغه چې کله هغه حیات نو او چې کله هغه وفات شو نو دا هغه غبرخه هم ساقطه شو ذل قربا د پیغمبر علی السلام رشتہ داران هغه تبرخه ولې میلاوي دا د رسول الله مبارک نصرت وکاو چې کله پیغمبر علی السلام دنیا نه پرده فرمایلا نو د ذل قربا هغه برخه هم ساقطه شو نو موجوده وخت کې مصارف د خمس دادرې پاتې شو یتاما مساکین او ابن السبیل دادرې مصارف پاتې شو نو الله وی چې کوم غنیمت حاصل شو نو 15 حصہ هغه د مصارف ولور کوي او 4/5 چې کم پاتې شو څلور حصے نو دا په غانمینو او مجاهدینو باندې تقسیم کړي د فارس لپاره سهمان او د راجل لپاره سهم واحد دغه دغه تقسیم دی وعلموا انما غنمتم من شيء او پوه شئ تاسو مسلمانانو په تحقیق سره هغه شی چې تاسو غنیمت حاصل کړئ هغه رضی او شینا هر شی چی منقولی غیر منقولی نو پس په تحقیق سره د الله رب العالمین د پاره 15 برخه د هغې ده او د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د پاره د خاوندانو د رشتې د پیغمبر علیه السلام او د پاره د یتیمانانو او د مسکینانو او د پاره د مسافرو ان کنتم آمنتم بالله کچری تاسو چې ایمان وراوړئ په الله رب العالمین باندې او په هغه وحی باندې چې کمرانه را نازل کړي د مونږ په هغه بند خپل باندې چې پیغمبر علیه السلام د یوم الفرقان په ورځ د بدر باندې یوم البدر ته الله تعالی یوم الفرقان وی ځکه د حق او د باطل دا غي په میث کې یو کر خراخ کړي شو چې ګوره دون لک کسان او تشلاس او بے وسلې او په دومره لشکر جرار باندې غالب شو دا ولې ځکه د الله امداد سره او ځکه چې دا په حق باندې وو نو ټول کفاروم دا خبره تسلیم کړه چې دا الله امداد د دوی سره نو یوم الفرقان یوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې چې میلاو شو د یو بل سره هغه دواړه فوجونه د اسلام فوج د صحابه کرامو او د ابو جهل فوج دواړه یو بل سره مخ په مخ شوخه نو الله تعالی فرمایي که تاسو په دغه وحی باندې او د الله په ذات باندې ایمان وي نو بیا د غنیمت په دغه قانون باندې وچلېږئ دا کوم چې الله رب العالمین بیان کو والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر شی باندې قدرت لري نو په دې قدرت لري چې قوي راو پرځي او ضعیف چې دی هغه به باندې غالب کیږي چنانچه الله تعالی دا کارو کو اذ انتم بالعدوه الدنيا دا وسغه نقشه د جنگ بدر نو دا کافران چراغل نو د جنگ بدر دوه حصے دي نو مسلمانان د بدر د میدان په هغه حصہ باندې وو چې کومه مدینه ته نږدې و او کافران د بدر د میدان په هغه حصہ باندې وو چې کومه د مدینې نه لري و مکه مکرمه طرف ته نږدې و او الله تعالی ورکب اسفل منکم او هغه قافله چې کومه و د ابو سفیان سے نو هغه تاسو نه لاندې و څه مطلب هغه داسي ساحل سمندر طرف ته هغه لګه نشیبی علاقه و نو هغه لاندې طرف ته و دا د جنگ هغه محاش په دې ترتیب باندې نو الله تعالی فرمایي چې اذ انتم بالعدوه الدنيا عدوی کناره ته او دنیا معنا القربه نږدې مدینه منوره ته نږدې کناره دې دنیا ته هم ځکه دنیا وي چې دا د آخرت نه نږدې ده مخکې ده او آخرت لګ آخر ته دا غي نه پس دی نو اذ انتم بالعدوه الدنيا په هغه وخت چې کله وای تاسو اے مسلمانانو په هغه کناره نږدې باندې مدینه منوره ته وهم بالعدوه القصوى او دا مشرکان د مکه ابو جهل پارټي په هغه کناره لری باندې قصوى او اقصا مسجد اقصا دغه چې هغه ډیر لری دی د مسجد حرام نه نو قصوا چې کوم نو دا د مؤنث صيغه ده په معنا د لری سره هغه یو پاغه کناره لری باندې د مدینه منوره نه هغه مکه ته نږدې ورکب اسفل منکم او هغه قافله د سورو چې وا نو هغه لاندې طرف ته وستا سنا ساحل سمندر طرف ته وا تقریبا 3 میل لری وا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد وصلای په دې کوم زما حکمتو اچانک یو بل سره مخ شو او کمخ کنه وعده شی وي چاله کراوزا او بل یو بل ته وی چې راوزه میدان ته یو بل سره وګورو نو
نو الله تعالی وی کې دې چې باغی کې اختلاف راغلی وي خو دا اچانک یو بل سره مخ شو او اچانک د یو بل سره مقابله وشو نو حق غالب شو باطل الله تعالی مغلوب. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد او کچره تاسو وعده کړی وې د یو بل سره مسلمانانو او مشرکانو چې لکه میدان ته راوځو ولو تواعدتم للقتال کله جنگ د پاره وعده کړی وې نو خامخا تاسو به اختلاف کړو په هغه وعده خپل کې په هغه وخت مقرر کې ولکن ليقضي الله یعنی ولکن جمعكم بغیر میعاد بے وعده یو بل سره مخ کړی ښا راوتی د قافلې د پاره وای او پیخ پکې جنگ شي نو لیکن الله تعالی را جمع کړي بغیر د وعده او بغیر د هغه ټیم نه دې لپاره چې فیصله وکړي الله تعالی د هغه کار کان مفعولا یعنی کان مفعولا فی علمه تعالی چې هغه کار کړي شوی دی د الله په علم کې من نصر اولیائه وقهر اعدائه الله ته منظور وغه چې خپل دوستان به غالبوم او دا خپل دشمنان چې دي دا ورته مغلوب کوم او را سملوم به ورته ليهلك من هلك عن بينه وص الله تعالی وی چې دا د بدر میدان چې دا خلق او جنگیدل قوی او ضعیف سره او جنگیدل او ضعیف په الله تعالی غالب کو نو دې لپاره چې کدن نفس اسلام قبلی نو دیبم علی وجه البصیرت اسلام قبلی ښه چې وګوره هغه الله چې دومره کمزوري مسلمانان غالب نو دا ولې دا ځکه د الله تعالی لوی قوت او لوی طاقت دی او که څوک د دین پس بیام کافر پاتې کیږي نو دیم داسې نه ده چې حق ورته واضح شوی نه دی حق ورته واضح شو په جنگ بدر کې او چې بیام دې کفر کوي نو دا به چې کم دی نو د لپاره خذلان وي او د لپاره به چې کم دی نو هغه د الله تعالی هغه عدم توفیق وي ليهلك من هلك لفظي معنا خو دا د لپاره چې هلاک شي هر هغه څوک چې هغه هلاک شي څه مطلب چې مړ شي هغه څوک نو کافر مړ دی کنه او مسلمان چې دی نو هغه ژوند دی نو ليهلك من هلك د دې د پاره چې هلاک شي هغه څوک چې هغه هلاکیږي عن بینه یعنی بعد بینه ورسو د دلیل او د حجتنا ويحيى من حي عن بینه او دې د پاره چې ژوندې پاتې شي هغه څوک چې څوک ژوندې پاتې کیږي عن بینه یعنی بعد بینه د نن نفس د یوم البدر نفس که څوک مسلمان جوړیږي او که څوک کافر پاتې کیږي نو دواړو ته حق واضح شوی دی چې دا حق دی او دا باطل دی وان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا اوس پیغمبر علیہ السلام د جنگ نمخ کې خوب ولید او هغه خوب صحابه کرامو ته بیان کو وی چې موږ د کفارو سره جنگ دی او د کافرانو تعداد هغه لګ دی لګ مونږ ته کم ښکاری نو چې صحابه کرامو ته دا خوب بیان کو نو هغه بدی باندې زړور شو چیرې مخالف او دشمن لګ دی نو مونږ ته کم نه داغه کنټرول کول دا آسان دی خودل ته سوال لې چې دا خو د پیغمبرانو خوب دی او د پیغمبرانو خوب خو وحی وی نو دینه خدا معلومیږي چې لکه د کافرانو تعداد لګ دی نو له په واقعیا کې بیا لګ دی او حالان کې التخمونګه مخکې په سورته بقره کې ویلیو په سورته آل عمران کې يرونهم مثلهم رأي العين چې دوی ته به هغه دوچن ښکارېدل نو هغه به دوی ته ډبل ښکارېدل او هغه به دوی ته ډبل ښکارېدل نو علما مفسرین وی اصل کې دوه حالتونه دي یو د جنگ نمخ کې پوزیشن دی او یو بالکل چې جنگ شروع کېده نو د هغه وخت پوزیشن دی نو د جنگ نمخ کې پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی دوی لک ښکارا کړل لکه دوی خو 1000 او الله تعالی دوی د لک ښکارا کړل او داته ترجمه کسان ناسي او بدی کې صرف چند کسان د بار خلقو تخکارا شي بدی کړکې کې نو دې کو نه څه کېدب شته نه به خلاف حقیقت شته دی ډیر خواغي تخکار لک شو دا قانون ته نخکاری نو مقصد ته تشجيع او چې دا جنگ جوړ شي الله تعالی دا غوښته چې حق او باطل سره دیو بل سره چې کوم نه هغه امتیاز راشي او چې کله بیا بالکل د جنگ ټیم راغی نو بیا الله تعالی يرونهم مثلهم رأي العين بیا یو بل ته په ډبل باندې ښکارا کړل نو بیا چې کوم نه هغه دواړه حالتونه بدل دي وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا فهغه وخت کې چې او خدل الله رب العالمین دغه کافران تاسو الله رب العالمین په خوب مبارک ستا کې لګي تخکار کړل ولو اراکهم کثیرا او کچری خدل وی الله رب العالمین دا کافران تا ډیر زیات نو لفشلتم خامخا بزدل شی به تاسو مسلمانان چې مسلمانانو ته بیان شوی انسان طبيعي تور باندې هغه متاثر کیږي
نو کې دې چې تاسو کې بیا بزدلی پیدا شوی وي. ولا تنازعتم فی الامر او خامخ اختلاف بکړو تاسو فی الامر یعنی فی امر القتال، چا به وی چې کو چا به وی چې نکو، خو چې عقل لخ کار شو نو ټول وی بس ورزو په. ولكن الله سلم یعنی سلمکم عن التنازع، لیکن الله رب العالمین سالم اساتل تاسو د تنازع او د اختلافنا نو ټولو د سلمې بس ورزو بها. انه علیم بذات الصدور واذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم، او یاد کې هغه وخت چې کله او خدل الله رب العالمین تاسو ته کافرانو لرا په هغه وخت کې چې کله تاسو میلاو شوي دی او بل سره فی اعینکم قلیلا واسترغ تاسو کې لک. صحابه کرام موږ یو بل ته نه کدا بسو نه یو بل بوي چې را کې دي 70-80 لګبک، حالانکه هغه 1000. خو الله رب العالمین دا یو مهرباني وکړه ويقللکم فی اعینهم، او کم کړل الله رب العالمین تاسو لپاره پسترګو داغي کې. نو مسلمانان خاصم داغي نه کم 313 په مقابله 1000. خو کافرانو به یو بل توي وي بس سلوشفق کسان دیغه اوله کا ورځي په. نو الله تعالی امام دا غوښتا چې دا حق او دا باطل سره ټکراو شيخه او دنیا ته یو ریکارډ او دنیا ته یو تاریخ جوړ شي. ليقضي الله امرا كان مفعولا، د دې لپاره چې فیصله وکړي الله رب العالمین دی یو کار چې هغه کړی شوی دی په علم د الله رب العالمین کې چې هغه نصرت دی د مسلمانانو او خاص په طرف د الله رب العالمین باندې واپس کیږي ټول کارونه. یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم فئه، دا تنور اصول ذکر کړي. الله چې کله کافر سره میلاو شي نو په خپل کثرت باندې او په خپل اسلحه باندې به نظر نه ساتي. ښه د مسلمان مجاهد کار دادی دی به الله یادی فثبتوا واذكروا الله كثيرا، الله نوم به اخلي او د الله تعالی په ذات باندې به اعتماد کوي او دی به کوم نه ثابت قدم اوسي. الله تعالی به دغه امداد کوي. ایماندارو مسلمانانو په هغه وخت کې چې کله تاسو میلاو شي دا هغه ډلې د کفارو سره فئتن داغي د فوج سره نو فثبتوا نو پس تاسو ثابت قدم اوسئ او تاسو یاد کې الله رب العالمین لره ډېر زیات کثیرن یعنی ذکرن کثیرن خایږي چې تاسو کامیاب شئ یعنی په دنیا او آخرت. واطیعوا الله ورسوله، او تابعداري کوئ د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم، او تاسو اختلاف مکوئ ورنه تاسو بوزدل شئ. وتذهب ريحكم، ريحكم معنا قوتكم، او لاړ بشي هغه طاقت تاسو. خلک وی کنه د فلان کې نه هوا وته مله طاقت ختم شو، دا محاوره ده. وتذهب ريحكم، کچر اختلاف کوي نو اختلاف کوون کې قوم چرته ګټه نشي کولای، نو اتفاق او د اتحاد مظاهره وکوي او تاسو صبر کوي ثابت قدم اوسئ په تحقیق سره الله رب العالمین سره د صبر کوونکو نه دی یعنی بالنصر والعون. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، الله مسلمانانو مجاهدینو عاجزی وکوي ښه الله ته وجاړي الله بس تاسو امداد کوي او تکبر بنه کوي. ابو جهل پاټي تکبر وکړو ځان سره ډمه را روانې کړې دي دا بغړو او ځان سره شرابونه مټکی راغستې دي دا بس کو او بیا چې کوم دنو هغه نور په ډیر غرور او تکبر کې را روان دي. نو الله رب العالمین فرمایي هغه شان مکیږي. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم، او مکیږي تاسو په شان ته د هغه خلقو دا کفار د قریشو دي چې هغه راوتی او دا کورونو خپلونه بتورن یعنی کبرن په تکبر سره او په لوی سره ورئاء الناس، او د پاره د دکلاوی د خلقو چې خلق زمونږ د سازو سامان وویني او خلق زمونږ د شان او شوکت وویني. رئاء الناس او خلق من کو دا غلار د الله رب العالمین او الله رب العالمین په هغه څه عمل کوي دوی غیر راګیرون کې دي. و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان سرګو په هر موقع باندې ځان را رسولې ښه. نو د هجرت په موقع باندې هم د قتل منصوبه جوړ کړه او اوس په دې موقع باندې چې کله کفار د قریش او ابو جهل پارټي را روانه شو د مکه مکرمه نه سچلنه وي د قافلې تحفظ لزوها او بیا ته پته ولګیدل چې قافله بچوي د خوینه بس زوب اوس. نو دی کې چاوي ویره یو خطر شته وی دا فلان کې چې کوم دی بني بکر او بني خزاعه قبایل دي او بنو مدلج وی دا غي سره خودمونګه د قریش او په خواص لګ ډېر خړغون ته تیر شوی ده اسنه چې مونږه داسې وځو او هغه په مکه باندې راشي هغه مخالفین. نو دا مونږ ته یک نشد دو شد. نو دغه دوران کې شیطان د سراقه ابن مالک مدلجی
قبایلی سردار په شکل کې راغی ها او ابو جهل په لاس کې لاس ورکو هغه ته وی لوس کو لوس چې زمونږ او ستا په مینس کې چې څه خبرې وي خړې مړې ختم دي ښه ورځې په وېزم مرګره مخه وې ځکه داسې اهم موقع په هغې کې به باهمي اختلافات نه کوو نعوذ بالله وې دي دشمن ته به ټول یو کېږو ښه نو بس شیطان هغه د ابو جهل په لاس کې لاس ورکو د سراقه ابن مالک مدلجي د هغه په شکل کې او روان دي چې کله د بدر میدان ته لاړل او هلته کې فرشتي ولیدي دې سرکودي خو پیژندې او مشرکین او ابو جهل پاټۍ خو نه پیژندې نو دغه وخت کې حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنہ چې دا د ابو جهل سکر اور دی او بیا وروسته اسلام راوړی دی او هغه حدیث چې پیغمبر علیه السلام نه تپوس کړی دی یا رسول الله کیف یاتیک الوحی تا ته دا وحی څنګه راځي نو دې راوی حارث ابن هشام دی ان دا تپوس کړی و خو دغه وخت کې لا کافر و نو دغه وخت کې د ابو جهل د دې رور په لاس کې د شیطان لاس وخه چې فرشتي ولیدي نو بس لاس یې ول گزار کخه وی انی ارا ما لا ترون انی اخاف الله او تختیر ښه او وی زه هغه سوینم چې هغه تاسو نه وینئ ښه فرشتي لیدلې وي هغه ته ګوره ظالمه په داسې وخت کې ملګرتیا څوک پرېږدي په داسې سخت محاذ کې دې مونږ پرېښودو هغه ته بس انی ارا ما لا ترون انی اخاف الله نو الله رب العالمین د شیطان چې کم دی نو د هغه کردار چې کم په دې کې دی هغه هم ذکر کوي ټول انسی او جني شیاطین ټول یو ځای شي وښه خو د هغې باوجود صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د هغې هغه اخلاص او تقوا او للهیت هغه پې باندې غالب شو وإذ زین لهم الشیطان اعمالهم او یاد کې هغه وخت چې کله ښایسته کړی و دوی د شیطان هغه عملونو د دوی لره ورته یې وی شابه په شی ټپول ښه تکړه شئ وقال لا غالب لكم اليوم او په چغه یې ورته وی ښه وقال رافعا صوته مفسرین وی اوچت آواز یې ورته وی لا غالب لكم اليوم من الناس وی نن په تاسو کې هېڅوک غالب کېدونکی نشته په تاسو باندې وإني جار لكم او په تحقیق سره زه پناه درکوونکی یم تاسو لره زه ستاسو امداد کوم زه سره یم ورځئ پې فلما تراءت الفئتان پس هر کله چې ولید هغه دواړو فوجونو یو بل لره تراءت باب تفاعل دی یو بل ولید ښه فوجونه مخ شو نو نکس علی عقبیه نکس معنا رجعه واپس شه دا شیطان په هغه پوندو خپلو باندې او وی ویل چې په تحقیق سره زه خو بیزاره یم ستاسو نه بعد زما او ستاسو ختم ابو جهل ته وی انی هغه ته په داسې وخت کې څوک پرېږدي وی انی ارا په تحقیق سره زه خو وینم هغه فرشتې او هغه ملایکې ما یعنی من الملائکه چې نه وینئ تاسو هغې لره انی اخاف الله په تحقیق سره زه خو یریږم د خدای نه وګوره چې کله مجاهدین هغې کې تقوا وي للهیت وي نو شیطان هم چغې وي د خدای نه یریږم ښه انی اخاف الله اوس یو سوال دی چې دی د خدای نه ویرېد خو بس بیا خو خبره ختمه شوه بیا خو دی عدو الله نه شو بیا خو پکار چې ولی الله شي ځکه چې د خدای اوس یریږي نو دا هغه یره نه ده دی د دې نه یرید چې ګینې یاره خدای پاک زما مالک دی او الله زما خالق دی او زه د هغه نافرماني ولې کوم راشه پرېږده او د خدای نه ویرېږه داسې نه بلکې دا دی لکه څنګه چې د مار لړم نه سړی یریږي دا هغه طبعي یره ده او دوی چې ما سره خو الله تعالی وعده کړې وه چې د نفخې اولا پورې مې له زندګي درکړې ده خو معلومیږي داسې چې نن د بدر مجاهدین مې نن کوتره کوي ښه هغه نفخې اولا ته مې هم نه پرېږدي نو انی اخاف الله نو په دې یره باندې ورده مسلمانېږي نه چې ته دی خدای نه ویرې نو مسلمان شو دا هغه طبعي یره ده انی اخاف الله والله شدید العقاب اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم نو ګوره مخکې بیان وشو انسی شیطانان جنی شیطانان ټول یو شوي دي او الله وی د مدینی منافقان هغه مو سره ملګري دي ښه 313 کسان چې راووتل نو عبد الله ابن ابی او د هغه ملګري هغه وی دا خلق چې دی که نه نعوذ بالله وی دا لیوني شوي دي ښه اخوا وګورئ طاقت ته وګورئ او د دوی د بې سر و سامانۍ ته وګورئ او 300 په 1000 کسانو باندې ورځي خو بس وی جو اجل راغلی دی ښه او روغ به نه راځي نو الله رب العالمین فرمایي چې یوازې مشرکین نه ورسره منافقین هم خدای پاک ذلیله کړل ښه ځکه صحابه کرام ټول ژوندي بیا راغلل صرف 1400 کسان هغه 14 کسان هغه به جنت ته لاړل او باقي خو ټول واپس مدینې ته راغلل
اذ یقول المنافقون او یاد کوي هغه وخت چې کله ویل بدی منافقانو او هغه خلقو چې په زړونو داغي کې مرض معنی یعنی شک و نفاق سیوی غر هؤلاء دینهم دا هؤلاء اشاره مسلمانانو صحابه کرام ته وی دو کور کړي د دې خلق لرا دینهم هغه دین د دوی وی دا د خپل مذهب مغرور کړي دي ښا دا د خپل دین چې کم دین او هغه دوک کړي دي او سر بخوري ومن يتوکل علی الله الله تعالی وینا کافران بسر خوري ځکه چې څوک باور کوي په الله رب العالمین باندې او اعتماد کوي نو پس په تحقیق سره الله تعالی غالب دی او د حکمت خاوند دی ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه الله رب العالمین فرمایي چې کچره تا ولیدو هغه وخت کې چې کله وفات کوي او قبض کوي ارواح د کافرانو لره ملائکه یضربون وجوههم وادبارهم او غربوي هغه مخونو د دوی لره او شاګانو د دوینا چې کله د کافر د مرګ وخت راشي نن خو دې غټي وي الله وی دا منافقان دا کافران دا مشرکین او فرشتي ته یو سپېړه په مخ وباسي او بل درسته نه په شا باندې وباسي وذوقوا عذاب الحريق او هغه ورته وایي چې اوسه کې تاسو هغه عذاب سيزون کې عذاب محرقه نو کچرتا دغه حالت ولیدو ولو ترى نو لرأيت امرا عظيما جواب داده هغه ډیر لوی ناشنا منظرې ښه ذالک بما قدمت ایدیکم او دا عذاب چې دی او دا وهل چې دی دا په سبب د دې چې په سبب د هغه سره دی چوڑان دی لګلې دی هغه لره لاسونو استاد او په تحقیق سره الله تعالی چې دی نه دی ظلم کوونکې په خپل بندگانو باندې کذب آل فرعون یعنی دأبهم کذب آل فرعون دا خبر دی مبتدای مقدره ده دأب ویل کېږي حال ته الله وی د ابو جهل پارټي مثال دا سي دی لکه د فرعونانو په شان نو فرعونیان خدای ذلیل کړل موسی علیہ السلام هغه په غالب کو او ابو جهل پارټایم سرو خور او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په باندې غالب شو نو کذاب آل فرعون یعنی دأبهم کذاب آل فرعون حال د مشرکین او د مکه چې په شان دي د حال د فرعونیانو دي او د هغه کافرانو دي چې وړاندې د دوی نه چې کفر کړو په آیتونو د الله رب العالمین باندې بس راونی سل دوی نه الله رب العالمین په سبب د ګناهونو د دوی باندې او په تحقیق سره الله رب العالمین چې د هغه د قوت مالک دی او سخت سزا ورکوونکی دی ذالک بان الله ذالک العذاب او دا سزا او عذاب چې الله رب العالمین ورکی په سبب د دې سره چې په تحقیق سره الله رب العالمین نه دی بدلونکی د یو نعمت انعمها على قوم چې انعام کی الله تعالی باغی سره په یو قوم باندې تر دې پورې چې دی بدل کی هغه نعمت چې کوم پاغه نفسونو د دوی باندې ده د الله تعالی قانون الهی دا ده چې الله چا باندې یو نعمت کی نو الله تعالی فورا داغه نعمت ناخلی خو چې کله دې د نعمت ناقدریو کی او ناشکریو کی نو بیا الله تعالی داغه نعمت اخلی دا د الله تعالی قانون دی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جنہیں خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا نو چې کله دوی په خپل حالت تبدیل کی ناشکری شروع کی ناقدری شروع کی نو الله تعالی وی دغه مثال لدی مکه د مشرکان هم دی په دوی باندې خو الله رب العالمین دومره عظیم الشان نبی افضل الانبیاء و امام الانبیاء هغه ته الله تعالی راولېګو خو دوی خدای ناقدری وکړه او د قران غون تعظیم کتاب داغه ناشکری وکړه نو الله تعالی وی ځکه په عذاب راغی حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كدأب آل فرعون يعني دأبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم چاغي تکذیب کړو په آیاتونو د پروردگار د دوی باندې نو پس هلاک کړو مونږه غیله په سبب د ګناهونو د غی باندې او غرق کړو مونږه هغه فرعونیان لرا واغرقنا آل فرعون يعني مع فرعون دا نه چې یوازې آل غرق شو فرعون پکې پاتې شو بلکې سره د فرعون نه وکل كانوا ظالمین او هر یو د دوی نه ظلم کوونکي په خپل ځانونو باندې ان شر الدواب اوس چې دومره ظالمان دي او دومره بیوقوفان دي چې د الله تعالی د نعمت قدر نه کوي نو دا الله وی انسانان نه دي پاتې چار پایان دي ښه ان شر الدواب عند الله فتحقیق سره بدترین په چار پایانو کې پنځ الله رب العالمین باندې او بدترین په دې زنده سرو کې پنځ الله رب العالمین باندې هغه کسان دي چې هغه کافران دي نو پس د ایمان نه وروړي په الله رب العالمین باندې الذين عاهدت منهم دا اوس الله تعالی هغه يهوديان یادي چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت کو مدینه منوره ته نو دې سره معاهده وشوه میثاق مدینه
هغه کې دا وا شرایطو کې چې یو بل باندې به اٹیک نه کوو، د یو بل د دشمن هغه سره به مرسته نه کوو، بلکې ستاسو دشمن به زمونږ دشمني او زمونږ دشمن به ستاسو دشمني. لیکن بیا په بدر کې، په احد کې، په احزاب کې، په هر موقع باندې دوی د مشرکین مکه ملاتړ کړی دی، اسلحې ورکړي دي، مالی او جانی امداد یې ورسره کړی دی. نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وایي که وس دې پې بر شو او مجاهدین لاس هغې ته رسېدی شي، نو الله تعالی وایي دا سبق ورته وښایې چې تر قیامته پورې خلق یاد ولري. الذین عاهدت منهم، دا هغه مخکې مشرکینو د مکې د هغې سره جنګ او دا د یهودیانو هغه تذکره ده. بنو قریظه الذین عاهدت منهم، دا هغه کسان دي چې تا معاهده کړې وه ای پیغمبر علیه السلام د دو سره، او بیا دوی ماتوي هغه خپل لوظ لره په هر یو ځل باندې چې کومه موقع راغلې د لوظ یې مات کړی دی. او حال دا دی وهم لا یتقون، یعنی من نقض العهد، دوی ځان نه بچ کړي د ماتولو د لوظ نه. فإما تثقفنهم في الحرب، تثقفنهم معنا تجدنهم، پس کچری خامخا تا بیا منتل دغی کافرانو یهودیانو لرا پا جنگ کی، نو فشرد بهم من خلفهم، نو پس تا منتشر کا بدوی سرح غرستنو کافرانو لرا. شرد یعنی فرق، اللہ وی دوی لدا سے سزا ورکا چا غرستو طول کافران تینا سبق واخلی. فشرد بهم من خلفهم، پس تویر و پدوی سرا او منتشر کا پدوی سرا اغرستنو کافرانو لرا خواهی کی چی دوی نصیحت قبول کی. و اما تخافن من قوم خیانتا، اس دیو قوم سرا معاہدہ شوی دا مسلمانانو چی جنگ منکو آپس کے با جنگ بندی، او دا اغی قوم ندا خطر دا چی کی دیشی دے اٹیک اچانک کو مسلمانانو باندیو کی، زمونگا دا صلحنا ناجائز فیدا واخلی دے سر بسکو دکا که جنگ کونو علتا سرا معاهده شوی دا، او که نکو نو مونږ ته خطره ده اسنه دې ما باندې اٹیک وکي. نو الله تعالی بیا داسې کوي چې اچانک په حمله مکوي، دغه چې دا د معاهده ماتول دي او په اسلام کې غدر نشته. کولا ورته وای د نن نفس دما او استامیز کې جنگ بندي ختم، ځان تیار ساته او ځان با محفوظ ساتم. و اما تخافن من قوم خیانتا، او که چې خامخا یریږي ته اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او بیا داغه نه پس ټول اسلامی خلفاء ته دا حکم دی کتا سره دا خطرې دی یو قوم د طرف نه د خیانت کولو. خیانت دا چې اچانک را باندې حمله ونکي، غدر ونکي. نو فنبذ الیهم علی سوا، نو پس ورتا وکه هغه تاغه معاهده داغي نبذ وی ارتاول وته هغه خپل معاهده وته ورتا وکه به ختم علی سوا، په برابرۍ باندې چې تاسو تم پتای او هغه تم پتای، دواړه په پوهه. او اچانک پہ اٹیک زکا وکوئی دا اسلام اعلیٰ تعلیمات تھی. ان اللہ لا يحب الخائنین، اچانک حملہ کول خیانت تے غدر دے او اسلام کی غدر نشتہ. بتاقیق صلی اللہ رب العالمین بنا محبت مسادد خائن